السلام علیکم، زه یم نور یوسفزی. فیسبوک باندې غلط افواګانې خورېږي په چاینا کې د یو نوي وایرس په باره کې. نو په هغې به درته صحیح انفارمیشن در کومه. بار شور د کیمپس ته به لاړ شو. چاینا کې یو نوی وایرس خبرې اترې چلیږي، هانتا وایرس ورته وایي، او ما ته څه کسانو پرسنل میسیجونه هم وکړه چې دا صحیح حساب کتاب دی. په فیسبوک باندې مختلف خلک په هغې ویډیوز جوړوي او داسې ځاني چې څه انفارمیشن ورته دومره شته نه، او مطلب دا دی چې غلط انفارمیشن خورئ او په چاینیز باندې داسې یو څو لعنتونه هم وایي. نو اصل کې هانتا وایرس چې کوم دی دا نوی وایرس نه دی، نه چېرته دا فرست ټایم راغلی دی. دا یو وایرس دی چې په 1970 کې هم نه دی کیسز راغلي دي. د هغې نه بعد دا بیا په 1993 کې په یو ایس کې هم نه دی کیسز راغلي دي. او دا چې کوم دی لږي د منګکانو نه امریکن یو ساینټسټ دا خبره کوي چې لازمي نه دی چې منګک ته وچې چې تا ته ولګي. منګک چې چلو نه چې کوم دی د دې لګېدو چانسز کم دي. خو که ستا د منګک د دې ګن من سره ټچنګ او یا داسې ته ټچ کړو یا داسې په غلطۍ باندې څه فوډس کې شامل شو او هغه ته وخوړو، نو هغې کې چې کوم دی ته بیا دا وایرس لګي. نو یو بله خبر دا ده چې دا ټرانسفربل نه دی، د یو کس نه بل کس ته نه لګي. چې ډېر بای چانس که داسې کیس راشي، تر اوسه پورې چې کوم دی په دې وایرس کې دا کامن چې کوم دی سیمټم نه دی چې دا د یو کس نه بل کس ته لګي یا داسې زیات سپریډ کېږي. دا د کورونا وایرس په متعلق چې کوم دی یو ډېر ایزي او دومره خطرناک وایرس نه دی، یو نوی وایرس نه دی. مطلب او ډېر ریئر چانسز دي چې مطلب دا دی چې یو کس ته ولګي او هغه بیا چې کوم دی د دې نه مړ شي یا څه پرابلم راشي. نو مهرباني وکړئ داسې غلط انفارمیشن خورول دا ټیک خبره نه ده. او بل خبر دا دی چې په هر دغه کې چاینیز بلیم کول یا چاینیز باندې یو څو لعنتونه لیږل دا ټیک خبره نه ده، ځکه چې دا چاینیز دا مسلمانان نه دي، د دو د حلال حرام تمیز نشته. دو که فرض که حرام خوري نو دو ته دا پته نشته چې دا حرام دی. البته پاک څیزونه نه دي، خو د دو په کلچر کې یا مذهب کې دا دو د صدیانو نه خوري. که موږ د کورونا وایرس خبرو وکړو یا د هانتا وایرس خبرو وکړو، دا وس راله دو چې دا کوم فوډز دي دا د دو د څو صدیانو نه خوري، دا چېرته نن سبا نه خوري. بس د الله پاک یو آفت دی، مصیبت دی یا امتحان دی. نو موږ له خپل عملونه ټیکول پکار دي او دو لپاره چې کوم دی دعاګانې پکار دي چې دو ته الله پاک هدایت وکړي. موږ که په دو پسې خبرې کوو، د دو د فوډس پسې خبرې کوو، موږ خپل عمل نه یو. نو دلته خو نه فوډس ګران شوي دي، نه ماس شارټ شوي دي، نه بل څه پرابلم راغلی. په پاکستان کې لا هفته د کیسز نه دی شوي او هر شی چې کوم دی ماس او سینیټایزر غایب شوي دي، هغه میلاویږي هم نه. او که میلاویږي نو دومره ګران پرایسز دي چې هغه تو عام غریب کس اخیستی هم نه شي. نو دا بلیم کول نه دي پکار، نه په دو پسې خبرې کول پکار دي. البته دعا د دو دپاره کوئ چې الله ورته هدایت نصیب کړي. او موږ له خپله عملونه ټیکول پکار دي، او موږ له خپله باندې چې کوم دی خپله باندې موږ خو مسلمانان یو، موږ ته خو پته ده که نه چې یو کار غلط دی، هغې نه موږ ځان وساتو. پرایسز دی یا هر څه دي. او د دې نه علاوه چې کوم دی تاسو کوشش وکړئ د ګورنمنټ رولز ریګولیشن چې کوم دی هغه هم فالو کړئ، ځکه چې مردان صوبه کې چې هغه یو کس د دې دغه نه وفات شوی وایرس نه، هغه د ځان سره 39 کسان چې کوم دي په 45 کې تقریبا هغو ته دا ټرانسفر شوی دی وایرس. او صرف جست د دو چې لاس میلاو کړی دی، دوا سلامي کړي دي. نو دا وایرس چې کوم دی ډېر زیات کامن ټرانسفربل دی، کورونا وایرس. په هغې باندې فوکس وکړئ، د هغې نه ځان وساتئ، احتیاط وکړئ چې څومره درنه کېږي. او دا هانتا وایرس چې کوم دی د دې په باره کې چې دا څومره نیوز دي داسې په زول دي، داسې دومره خطرناک وایرس نه دی، دا ډېر ټرانسفربل هم نه دی. او دا چاینا پورې تپل هم نه دي، لکه دا په د نور ملکونو کې هم دا کیسز راغلي دي. او دا داسې دغه وایرس دومره خطرناک نه دی. نو صحیح دی، انشاءالله بیا میلاویږو. او خپل خیال ساتئ، کورونه کې اوسئ. الله دې خیر کړي، الله دې د آفتونو مصیبتونه ختم کړي. انشاءالله بیا میلاویږو. الله په امان. السلام علیکم.